إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم نن مو د مصنفین و حالات متعلق بحث ده. اولنې تفسیر او کتاب زمونږ استاد او تفسیر بیضاوی شریف د امام بیضاوی رحمه الله متعلق شپږو خبرو ته فکر کوي. ښا دا شپږ خبرې چې درته یاد شي دې سره به مو گزاره وشي. اولنۍ خبره د امام بیضاوی رحمه الله د نوم او د نسب متعلق. اصل کې نمونه درې قسم دي. ښا یو ته اسم محض وایي، دویم ته اسم کنیه وایي، او دریم ته اسم لقبی وایي. اسم محض هغه نوم ته وایي کم نوم چې بچی باندې مور او پلار کیږي پس ته ولادت نه. نو دغه وخت کې د دې بچی اوصاف خو نه یې ښکاره، نو مور او پلار هم د اوصافو لحاظ نه ساتي، یعنې معنا وصفي په دغه نوم کې نه. ځکه په حالت د ماشومتوب کې کله معلومیږي د عالم دی، قاری دی، انجینر دی، ډاکټر دی. کله چې په یو اسم کې لحاظ د یو صفت د اوصافو د موصوف نه نو، د مسما نه نو، هغې ته اسم محض وایي. او که کله د مسما د یو صفت لحاظ پکې ډاکټر، عالم، انجینر، دې کې د مسما د اوصافو نه د یو صفت لحاظ شوی دی، هغې ته بیا وصف وایي. نو اسم محض هغه نوم ته وایي کم نوم چې ماشومانو باندې مور او پلار ږدي. هغه وخت کې د دې ماشوم اوصاف خو معلوم نه وي، نو مور او پلار د اوصافو لحاظ نه ساتي، دغې نوم ته اسم محض وایي، خالص نوم. ښه دویم نمبر کنیه ده. کنیه هغه نوم ته وایي د کم اسم په ابتدا کې چې یو د څلورو اسماو نه راشي. هغه څلور اسما چې دي، یو لفظ د اب، دویم لفظ د ام، دریم لفظ د بن، او څلورم لفظ د بنت. د دې څلورو الفاظو نه چې یو لفظ یا د دې څلورو اسماو نه یو اسم په ابتدا د کوم اسم کې راشي، هغې ته کنیه وایي. دریم نمبر لقب دی.
لقبی هغه اسم ته وایي چې په کوم باندې څوک مشهوري. نو د امام بیضاوی رحمه الله نم عبدالله ده ها اسم محضه او کنیا دو کنیه ترنه نقل دی، یو تا ابو الخیر او دویم ابو سعید. او لقب ناصر الدین ده د پلار نوم عمر ده او د نیکه نوم محمد ده او د نیکه د پلار نوم علی ده. بیضا دا یو کلی ده ښه، هغې ته دی منسوب ده، ځکه ورته بیضاوي وایي. په اعتبار د مسلک او مذهب سره شافعي مسلکی دی، د امام شافعي رحمه الله په مسلک دی. دا خو د نسب او د نوم متعلق خبره وه. دویم نمبر خبره، ما تاسو ته وې دته بیضاوي ځکه وایي یا نسبتیه پکې ده. تاسو خو په نحوه کې ویلي دي که نه، یا نسبتیه چاته وایي؟ یا نسبتیه هغه یا ته وایي چې د هغې نه تعبیر کولی شي په لفظ د منصوبن، او دا لفظ د منصوبن مضاف وي ملحوق د یا لره، لکه بغدادیون دې کې یا نسبتیه ده، د دې نه به تعبیرو کې په لفظ د منصوبن سره، او منصوبن به مضاف کې ملحوق د یا لره چې بغداد ده، نه منصوبن الی البغداد. یا مصدریه دې ته وایي ښه چې د هغې نه تعبیر کولی شي په کون الشی سره. بیا خو کون فعل ناقص ده، مضاف الیه قائم مقام د اسم د کون، او ملحوق د یا به ورته خبر د کون کی، لکه فاعلیت کی چې کومه یا ده، دا یا مصدریه ده، کون الشیء فاعلا، کېدل د شي فاعل، نو شی به اسم د کون شي، او ملحوق د یا چې فاعلیت ده، فاعلو کنه، اب ورته خبر کې کنه. افعال ناقصه کې پروګرام دا ده چې اسم مرفوعه خبر منصوبه غواړي، د نیر نشي ښه، یا نسبتی او یا مصدری تعریف میں درته وک. نو بیضاوی کم یا نسبتیه ده. بیضا اسم قریتن فی الفارس، فارس کې د یو کلی نوم ده، او کلی ډېر عجیبه ده ښه، دومره خصوصیتونه لري چې حیران بشي. یو کتاب بیا بازان ته بازار کې واخلی ښه، نوم یې دی فتوح دا معجم البلدان. کله 100 روپۍ پیدا شوې که نه، دا د کم کلو نومونه چې په کتابونو کې راځي یا قرآن کریم کې یا حدیثو کې، نو د هغې پیژندلم ضروري دي که نه. هغې دپاره به ابراهیم صاحب کتاب والی معجم البلدان، 15 جلده دی، بیروته چې واخلی که نه، بیا به د دې کلو ښه معلومات درته کړي. دا بیضا کلی په فارس کې دی، نو دا هم ډېر عجیبه دی.
علما وای دا جناتو آباد کړي. دویم عجب پکې دا دی چې دې کې کمی مڼی دي که نه مڼی، نو یوه مڼه علما وای د 2 بالښتونو په اندازه دي، دومره غټې مڼی دي پکې. یو د انګور دانه دا 10 مسقاله ده او زبردست هوا لري، اوړي کې هم سړی نه تنګېږي او ژمي کې هم سړی نه تنګېږي. بله پکې عجیبه دا ده چې په دې ثابت کلي کې لړم او مار نه وي او ماشي، دا په هغه کلي کې ورته نږدې هم دې کلیوالو ته نه راځي. دې ته بیضا ولې وایي؟ وی دا اصل کې فارسی کې دا نوم یادېږي په دره سفید باندې. دره سفید فارسی ده که نه؟ دا چې کله بیا د دې فارسی نه عربي جوړه شوه نو بیا نوم کېښو بیضا. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې یو نیکه دی شیس علیه السلام ورته، دا د آدم علیه السلام بچی دی. ښه د چې کمې بیبي سره نکاح کړې وه د هغې نوم هم بیضا دی. څوک به یې دغه کلي د امام بیضاوي رحمه الله ته بیضا ځکه وایي چې په دې کې یوه سپینه قلعه ده. کله چې دې کلي ته را روان شي نو د لرې نه ورته دا سپینه قلعه ښکاري چې دغه کلی دی. نو د دې یوې سپینې قلعه د وجې نه دې ټول کلي ته بیضا وایي. نو قاضي بیضاوي رحمه الله دا مولوی صاحب د دې کلي دی. او بله درته عجیبه ووایم، یو مشهور صوفي تیر شوی حسین ابن منصور الحلاج، چا چې ان الحق ویلیو کنه یادېږي درته، هغه هم د دې کلي دی کنه. هغه مشهور صوفي چې دی هغه هم د دې بیضا کلي دی. نو چونکې قاضي بیضاوي رحمه الله دغه کلی دی، دې کې پیدا دی، نو دې کلي ته نسبت کېږي، دته بیضاوي وایي. اوس خو به درنه نه هېرېږي، لکه لغماني شه، پغماني شه، کابلي شه، موږ او تاسو یا نسبتیه پکې وایو که حنفي کې هم یا نسبتیه ده. ګوره ما ته یو سړي وي دا نسبت غلط دی، تاسو حنفي وایه، دا حنیفي پکار دی. څنګه؟ ځکه دلته 2 یاګانې دي که نه، ابو حنیفه. نو د نون او د فا په منځ کې یوه بله یام شته د فاعل، حنیف فاعل. نو چې یا نسبتیه ورسره یو ځای کې نو حنیفی پکار دی، او تاسو حنفی وایئ. ما ورته وی شافعیه دې نه ده ویلې. مولوي صاحب شافعیه چې راوالی د ابن حاجب صاحب د دې په دې 2 مخ کې اخرنۍ کرښه ده، هغې کې یو مسله ذکر کوي، وی چې کله یا د فاعلون جمع شي د یا نسبتیې سره نو یا د فاعل بیا حذف کیږي. او مثال کې هم دقه حنفي ویلی دی که حنفیین. نو ما وی چې دا د شافعي مسله ده، تاسو کتاب نه ګورئ. دا 2 خبرې شوې. ښه
درم نمبر خبره د امام بیضاوی رحمه الله د علمی مرتبه او د علمی منقبت او د فضیلت متعلق علماء د قاضی بیضاوی رحمه الله متعلق وای کان زاهدا عالما صالحا ډیر پرهیزګار او صالح زبردست عالم ابتدا کې د شیراز کلی قاضیو ځکه ته قاضی بیضاوی بیا وروستو د قضا نه دی معزول شم نو چې معزول شه نو تبریز ته لاړم تبریز ښار ته چې لاړم مولوي صاحب اتفاقا یو مدرسې ته ورغی مدرسه کې یو زبردست عالم و هغه درس کاو دم دیم داسې غلې غوندې کېناستې د درسګاه په آخر کې هغه عالم او استاذ په طالبانو سوال وکړ ورته وی د دې سوال جواب بکوئ جواب به یا ګرانو یا به آسانو خو سوال دومره ګرانو چې د دې اعاده ګرانه استازو فرمایل طالبانو څوک چې جواب کوي نو زما د سوال د جواب شرط دا دی چې اعاده د سوال بم کوي سوال ګران بعضې وخت کې چې دی بعضې خبرې چې څوک درته وم کی تی بیا نشه کولی لکه زه درته یو مثال ویم یو شاعر شعر وایي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه بیان زه تاسو ته درې کرته ویم که تاسو وینو بیا ووایئ هغه وایي آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی به وینې کعبه بیت المعمور کې ابراهیم ابا به وینې آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی به وینې کعبه بیت المعمور کې ابراهیم ابا به وینې آدم یونس یوسف عیسی هارون موسی به وینې کعبه بیت المعمور کې ابراهیم ابا به وینې تاسو ویلی شئ غلطیږئ کله چې استاد سوال وکړه په طالبانو او طالبان ټول متحیره شو چا جواب نشو ورکولی نو قاضي بیضاوي صاحب سر راپورته کړه وی زه به جواب درکړم استاد خو نه پیژندو ورته وی ته څوک یې چې جواب کوي مسافر یم راغلی یم تا سوال وکړو جواب به وکړم وی زما د جواب شرط دا دی چې اعاده د به سوال به کوې دا ما چې کوم الفاظ په سوال کې ویلي دي اول به دا ووایم هغه وی صحیح ده که نه اول ورته د سوال الفاظ ووی او بیا ورته جواب وکړه خلک ډېر حیران شو طالبان هم حیران شو په دې مجلس کې وزیر هم ناستو وزیر ته پوښتنه وکړه چې څوک او کم ځای نه راغلی ده ورته خپل تعارف وکړو چې فلانه یم او د شیراز نه راغلی دلته د چا سره کار دی وی دلته راغلی یم دې دپاره چې قاضي شم هلته خو شیراز کې قاضي و وی تبریز ته راغلی یم چې قضا یو د قضا وظیفه راته پیدا شي د قضا وظیفه راته پیدا شي وزیر وی نه قضا خو نه در کوم خو نور اعزاز او اکرام به دې وکړه دغه وخت کې یو لوی عالم و شیخ محمد بن احمد محمد بن محمد الکختائی دام په دې مجلس کې ناستو دا شیخ محمد ابن محمد کختائی
دی وزیر ته شفارس وکړو چې صاحب دا سړی د قضا قابل دی او دا قاضي که وزیر خبره ومنله او چې وزیر ومنله قاضي بیضاوي رحمه الله وی نه زه قضا نه کوم زما اراده بدله شو بیا وزیر ورته ډېر لوی انعام ورکړ او ډېر په اعزاز او اکرام باندې دا رخصت کړ نو بیا ورته هغه شیخ ووایي چې قاضي کېږې نه نو یو کار خو وکړه که نه د قرآن کریم یو تفسیر خو ولیکه تا ته خو الله تعالی ډېر لوی استعداد درکړی نو بیا دا تفسیر بیضاوي د هغه عالم او د شیخ په اشارې او په مشورې باندې بیا ولیکه نو زبردست کتاب یې لیکلی څلورم نمبر خبره قاضي بیضاوي رحمه الله د لوی پای عالم دی او ډېر تصنیفونه دي علما وایي دا په هر علم کې زبردست ماهر میزان کې فلسفه کې معانیو کې بیان کې یو کتاب لیکل مختصر الوسیط په فقه شافعی کې یو کتاب لیکل منهاج الاصول الى علم الاصول اصول فقه کې بل شرح منهاج لیکل شرح مختصر الاصول لیکل طوالع الانوار لیکل په علم الکلام کې ډېر کتابونه لیکل نو تصانیف هم سم ډېر دي پنځم نمبر خبره قاضي صاحب چې تفسیر بیضاوي لیکلی نو د دې ماخذ څه شی دی اخذ یې کم ځای نه کړی مولوي صاحب اخذ یې د ټولو علومو نه لږ لږ راغست تفسیر پکې شته علم الکلام علم حکمت دقائق حدیث سنت اسرار معنی بیان فلسفه منطق تجوید او قراءات معقول او منقول خلاصه دا ده چې تفسیر بیضاوي دا د ډیرو علومو مجموعه ده او تاسو به ان شاء الله بیا د کتاب نه معلومات کیږي ها تفسیر بیضاوي داسې تفسیر ده چې مولا معلومای ځان ته چې یو سړی څومره ډېر غټ مولا وایي خو هغسې نه دا تفسیر بیضاوي ترمامیټر دی دی معلوموي چې دا اوس مولا دی که نه دی نو د ډېرو علومو مجموعه ده ها په علم المعانی او په علم البیان کې قاضي صاحب ډېر اخذ د تفسیر کشاف نه کړي شپږم نمبر خبره د تفسیر بیضاوي مرتبه په تفاسیرو کې کومه یوه ده وی پس د کشاف نه مرتبه د تفسیر بیضاوي ده اول کشاف ده بیا تفسیر بیضاوي ده کله مو چې ترجمه کوله که نه نو مخکې د ترجمې کولو نه به څلور تفسیره خامخا ګورئ کنې بیا به ترجمه غلطه کوئ ګوره د نیر نشي یو ته تفسیر جلالین وای دا به خامخا ګورئ نو بیا به ترجمه کوئ
دویم نمبر تفسیر کشاف دا بګورئ ضرور دریم نمبر اعراب القرآن د محمود صافی جدول چوت سلورم نمبر تفسیر زاد المسیر هغه کې اقوال دي کاغه بیا د سره نو تفسیر مدارک هم کته شي نو دا سلور تفسیرونه چې دي دا بیا ګوري ترجمه به صحیح کوي خاص کر کشاف او جلالین فرض ده ها دا بخامخا ګوري څوک چې تفسیر جلالین نه وای او کشاف نه ګوري دې چې ترجمه کوي غلطه به کوي دا د مرکب اضافي او د توصیفي په منځ کې فرق نشي کولای مذکر او مؤنث په منځ کې فرق نشي کولای غلطه وای ها نو دا بخامخا ګوري قاضی بیضاوی رحمه الله پسنه 615 کې په تبریز کې وفات شوه دی ها دویم قول دا د 602 خاورنه قول علماوی راجح ده 615 کې دی وفات دا مې درته شپږ مختصر خبرې د قاضی بیضاوی رحمه الله متعلق کړ دا والا خبر وخا د تفسیر بیضاوی متعلق دویم نمبر خبره د جلالین شریف د دویمه حصے متعلق جلالین مرتضی کوي چې دو جلال الدین دا کتاب تفسیر لیکل اول ته جلال الدین محلی وای ها او دویم ته جلال الدین سیوطی وای د اول جلال الدین محلی دویمه حصہ لیکل دا او د دویم جلال الدین سیوطی اوله حصہ لیکل دا نو زمونږ علما اول بحث کوي د نصف ثانی نه زکه چې اول غلی کلی شوی ده کنه نو د جلال الدین محلی چې دا مصنف ده د تفسیر جلالین د اخرنی حصے د متعلق شپږ خبرې ذهن کې ساتي ها اولنی نمبر خبره د نسب او د نوم متعلق نو د نوم محمد ده ها رحمه الله او لقب جلال الدین نه او د پلار نوم احمد ده سلسله د نسب دادا جلال الدین محمد ابن احمد ابن محمد ابن ابراہیم ابن ہاشم الجلالی ابو عبداللہ کنیدا الانصاری المحلی ورتوانی محلی ورته زکه وای مولوی سیم مصر کې یو کله د هغه ته محلة الکبرى وای د داغه کلی دی نو زکه ورته محلی وای ها دا منسوب د محلة الکبرى ته په مصر کې د په قاهره کې پیدا شوه دی ها شوال په میاشت کې 291 هجری وا دویم نمبر خبره دا خود د نسب متعلق
دویم خبر تعلق د تحصیل د علم سره دی. جلال الدین محلی رحمه الله علم څنګه حاصل وی اول قرآن کریم یاد ک. طالبانو د پاره اول قرآن کریم یادول د علماو د پاره ډیر ضروری دی. قرآن کریم چې حافظ ډیر کار کوي. دا متقدمین چې څومره وو دی به ګور اول قرآن کریم یاد. نو اول قرآن کریم زدک حافظ. زمونږ زمانه کې چې څوک حافظ شي بیا سبق نه وایي او هغه زمانه کې به خلکو خامخا سبق. دویم نمبر بیا فقه زده کړه. فقه چا نه زده کړه؟ هغه وخت کې یو لوی عالم علامه بیجوري رحمه الله نو علم الفقه د هغه نه زده کړه. او نور سبقونه د جلال بلقینی رحمه الله نه او د ولی عراقی رحمه الله نه او د شمس برماوی رحمه الله دا د لوی لوی پای علما او مشایخ د دوی نه سبقونه وي. علم الاصول د عز ابن جماعه نزدک د استاد دی. نحو د شهاب جیمی رحمه الله نزدک نه ده. او علم حساب و میراث د ناصر الدین ابن انس الحنفی رحمه الله نه دا بیا دا سبقونه زده کړي. هغه وخت کې د لوی پایدا علما. علم المنطق او علم الجدل او معانی او بیان او علم عروض او اصول فقه دا د بدر محمود اقصرائی رحمه الله نه زده کړي. تفسیر د علامه شمس بسامی رحمه الله نه دا زده کړي یا بساطی دا د دو استادان دي. دریم نمبر خبره کله چې فارغ شو نو بیا د تدریس متعلق نو علماوی د ابتدا کې د رختونو د خرڅولو تجار کپڑے به خرڅول د کپړو خ تجارتي ښه اول خود د دنیا کار مکوي مولوی صاحب او که کلم کار کاو نو سلور کارونه د دنیا په کارونو کې ډیره زبردستی وو. زه خو الحمدلله کوم نه او که فرزن کول می نو د سلورو کې می یو خو اول نمبر د رختونو تجارت دا د ټولو نه اعلی دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هم کړی. دویم نمبر د ټیرونو کاروبار دام ډیر خره او دریم نمبر د خوراک پروشی دکان دام ډیر خره. سلورم نمبر تیل خرڅول پمپونه وغیرہ دا په دې ټولو کې ښه تجارتونه ده. حلال کسبونو کې سلور کسبونه د ټولو نه اعلی دي. ښه دا ګور دا مات کړه سلور کسبونه په حلالو کې د ټولو نه اعلی دي. اول نمبر جهاد. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جهاد ګور په کسبونو کې شمار کړي. مجاهد چې په جهاد کې په 5 میلیټو کې څومره ګټه کوي تجار په کال کې نشي ګټه. یو امریکاني بچ دې مړک 4 لک روپۍ دا سلور کسبونه په حلالو کې دي په دغه مرتبه کې. سلور بیا په حلالو کې مکروه دي. ها یو ته قصابي وای قصابان هم ډېر مزيري ګوره خراب شیونم په خلکو خرڅ یو چاړم ور سره او اډو کې چې د مخ کې دغه کې اچول نو قصابي مکروه ده. ها دویم نمبر نیتو ګيري کلاول او سرونه کلاول. دریم نمبر جولاتو
دغه چې جوړی کنه صادر ماده وغیرہ. سلورم نمبر زرګری. دا سلور کسبونه په کسبونه کې مکروه دي. ښه د هغې وجه دا ده چې په دې سلور واړو کې سړی ځان د ګناه نه نشي ساتلی. که د ګناه نه وساتي یو ښه خبره ده، خو ځان ساتل پکې ګران دي د ګناه نه. او هغه سلور مې چې د یاد کړي نو هغې نه د ګناه نه ځان ساتل پکې اسان دي او دې کې بیا ګران دي. ذهن کې مو خبره کینی. یو سړی زرګر ته ویلې ما ته بت جوړ کا، خو غلا رانه ونه کې. هغه ورته وی غلا درنه نه کوم. ویلې کولی هم نشي. وی نه کولی شمه. ویلې نه شي کولی. وی ښه داسې چل دی چې ما ته بت جوړ کا او چې کار کوې نو زه به درسره ناست یم او مازدیګر چې اوزګارېږي نو دا به درنه کور ته وړم. وی صحیح ده که وی بیا غلا کولی شي؟ بیا کولی شي. بوتي ورته روان که ښه ټوله ورځ به یې کار وکړه، دی به ورسره ناست او ماښام به یې ورکړه، به ده به کور ته یوړ. دا زرګر کور کې ولګېده، د هغه بوت په شکل د ګیلټو بوتي کور کې شروع کړه. څومره کار به چې هغې کې کو دومره به هغې کې کله چې بوت تیار شه ورته وی زمونږ قانون دا دی چې بوت تیار شي نو دا بیا د سیند غاړې ته وړو، اول ته یې په هغه شګه باندې مږو چې ښه رڼا راپرېږدي، نو سبا ته بیا دا بوت راوړه چې بیا هلته شګه پې ومږو. وی صحیح ده. ده د شپې دا د ګیلټو والا بوت ویوړه هلته او شګو کې یې ښخ کړه. ده چې سبا ته بوت راوړه دی ورته ناست دی، مږې هغه شګه راښلي که نه دا بوت پاکوي. د ده بوت یې هلته ښخ کړه او دا بل یې راویسته. ده ته خو معلوماتو نشته. بوت یې ورکړه ویلې واله پاک شو. ویلې ګوره بوت جوړ کړه او غلا دې رانه ونه کړه. ویلې ومې کړه. ویلې څنګه وي ته دا بوت وګوره. چې وکته ګیلټ وي دا څنګه وي؟ هغه ستا دا دی شګه کې. نو دې کې ځان ساتل د ګناه نه ګراني. ښه نو ځکه مکروه دی. که یو سړی دا څلور کارونه کوي او ځان پکې د ګناه نه ساتي بیا مشکل نشته. ښه خو ځان ساتل پکې د ګناه. نو دا جلال الدین محلی رحمه الله ابتدا کې تجارو ښه د رختونو تجارو بے داسې چلو که علم سره شوق پیدا شي بے تجارت پریخو او دکان کې بل سړی مقرر کا او تدریس ته کار وې. مولوی صاحب دومره لوی لوی علما د ده نه فارغ شوي دي چې مدرسین مجتهدین. یو ځل ورته بادشاه راغی ورته وی ته قاضي شه. ویلې نه زه قضا نه غواړم. زمونږ استاد زمانه کې یو قضا په زوره غواړي وي تنخوا پکې ډېره او دې علماو ګوره ځان د قضا نه لرې ساته. د قضا نه یې ورته انکار وکړ. څلورم نمبر خبره د جلال الدین محلی رحمه الله د تصانیف متعلق نو ډېر کتابونه یې لیکلي دي. ښه د یو کتاب نوم دی جمع الجوامع، د بل نوم دی مناسک حج. یو بل کتاب دی شرح الاعراب، خو هغه بیا پوره شوی نه دی. بل دی شرح شمسیه، هغه هم نه ده پوره. دا تفسیر جلالین شروع که د دې آخري حصې نه ښه خو چې آخره کې برابر که فکر مو کړی تفسیر جلالین کې سورة الفاتحه هم په آخر کې ده. نو سورة الفاتحه باندې هم شروع کړه، اوله حصه هم برابر اوله، لیکن مرګ ورته راغی، عمر وفا ونه کړ، نو تفسیر نیم پاتې شه.
سورۃ الفاتحه هم کړې ده، خو بیا د دې وخت دی خوا سپارو د پاره عمر پاتې وفا ور سره ونه کا پاتې شو. 5 نمبر خبره جلال الدین محلی رحمه الله مریض شخه او اسحال مریضی ورته ولګېدل، خېټه خراب شوه، داغې نه وفات شو. 15 د رمضان المبارک 804 سنه کې د وفات شوه. د سار په وخت کې آلته بیا یو دروازه ده، هغې ته باب النصر وایي. زبردست جنازې بیا هلته شوې ده، ډېر خلک ورته راغلي. 6 نمبر خبره دغه تفسیر جلالین چې اخرنۍ حصه د لیکلې ده، دې کې عجب کمال کړی. علما وایي چې څومره حروف د قرآن کریم دي، اندې ته نږدې حروف د جلالین دي. ګوره قرآن کریم خو متن دی، دغه ګوره تفسیر لیکلی، ضرور د تفسیر حروف خو ډېري، لیکن کمال دا کړی چې داسې تفسیر لیکلی چې د دې حروف د قرآن کریم د حروفو برابر دي. د دې سره سره مولوی صاحب وجوه د قراءات بیان کړي دي، مشکل ترکیبونه حل کړي دي. کله چې یو واقعي ته ضرورت پیدا شوی نو واقعیم ذکر کړي د اجمالاً، کم ځایونو کې چې مطلب کې ایضاح ته ضرورت و نو وضاحت د مطالب هم کړی ډېر په انتهایی اختصار سره او د مشکلو الفاظو حل هم کړی. علما وایي چونکې جلالین د 2 مصنفینو کتاب، یو ته جلال الدین محلی وایي، دویم ته جلال الدین سیوطی وایي. کله کله سړی غلط شي چې کومه حصه د سیوطی ده او کومه حصه د محلی ده. نو اسانه خبره دا ده چې په سیوطی کې اول سین ده او په محلی کې اول میم ده. حروف الهجاو کې سین مخکې ده که میم، نو بس اوله حصه د سیوطی ده او دویمه حصه د محلی ده. وی دا به د دې سین او د دې میم نه معلومه ډېر اسانه، لکه قابیل او حابیل کې. اوس کم یو مشر دی، قابیل مشر دی که حابیل؟ نو قابیل کې قاف ده او حابیل کې ها ده. په حروف الهجا کې قاف مخکې ده که ها؟ قاف مخکې ده. دې کې یو قاتل دی او بل مقتول دی، نو د چا په نوم کې قاف دی؟ قابل، نو به دی قاتل لیکن، او دا چې قاف پکې نشته نو دی مقتول دی. نو کله کله د پیژند دپاره علما ډېره اسانه نکته بیا وایي. جلال الدین محلی رحمه الله چې دا تفسیر لیکم نو د دې ماخذ کم یو دی، د کم تفسیر نه اخذ کړی؟ مولوی صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی، شیخ موفق الدین احمد ابن یوسف ابن حسن ابن رافع الکواشی. دی عالم 2 تفسیر لیکلی دي، یو کبیر دی او بل صغیر دی. د کبیر نوم دی التبصره او د صغیر نوم دی التلخیص. جلال الدین محلی لګېدلی دی، د التلخیص چې صغیر تفسیر دی د دین اخذ کړی. نو د جلالین بنا او ماخذ دا په تفسیر د شیخ موفق الدین احمد ابن یوسف چې کوم صغیر تفسیر لیکلی و تلخیص، نو ماخذ هغه دی.
امام سیوطي رحمه الله چې بیا ولنۍ حصه لیکنه دقه د جلال الدین محلی په طرز تله د تفسیر صغیر نه اخذ کړي خو دې سره بیا دوه تفسیرونه نورم سیوطي صاحب یو ځای کړي دي ها یو تفسیر وجیز درې تفسیره یو تفسیر وجیز دویم تفسیر بیضاوی او دریم تفسیر ابن کثیر نو درې تفسیر بیا سیوطي صاحب سره زیات کړي دي نو اولنۍ حصہ کې د دې دریو تفاسیرو خبره ومشت دا مولوی صاحب دو خبرې شوې ښه د جلال الدین محلی او د قاضی بیضاوی رحمه دریم نمبر مصنف دا شیخ جلال الدین سیوطی رحمه الله چې د تفسیر جلالین اولنۍ حصہ لیکلی ده د متعلق لسو خبرو ته فکر کوي ښه د اولنۍ خبره تعلق د نوم او د نسب سره د نوم عبدالرحمن ده او لقب جلال الدین ده او کنیه چې د نو ابو الفضل نسب متعلق علما د سوي چې عبدالرحمن جلال الدین ابن ابي بکر محمد کمال الدین ابن سابق الدین ابن عثمان فخر الدین ابن محمد ناظر الدین ابن سیف الدین خضر ابن ابی صلاح ایوب نجم الدین ابن محمد ناصر الدین ابن شیخ حمام الدین السیوطی رحمه الله ان د نوم عبدالرحمن ده د پلار نوم ابو بکر محمد کمال الدین ده د نیکه نوم سابق الدین ده د نیکه د پلار نوم عثمان فخر الدین ده داغه د پلار نوم محمد ناظر الدین ده او داغه د پلار نوم سیف الدین خضر ده داغه د پلار نوم ابو صلاح ایوب نجم الدین ده او داغه د پلار نوم محمد ناصر الدین ده او داغه د پلار نوم حمام الدین ده السیوطی دا منصوب ده سیوط تا سیوط چې ده مولوی صاحب دا په مصر کې یو علاقه ده دریای نیل مغرب طرف ته یو خار ده هغې ته سیوط وایي امام سیوطی رحمه الله دا غیزی ده د نسبت هغه کلي ته بیا په دغه کلي کې یو محله ده محله خضریه ورته وایي بیا په هغې کې یو بازار ده سوق الخضر ورته وایي دغه سوق الخضر کې د ماښام د مونځ نه بعد اول د رجبو 851 سنه وه دا جلال الدین سیوطی سے پیدا شو دغه سنه د ولادت دویم نمبر خبره امام سیوطی رحمه الله تحصیل د علم چې کړي نو علما وی 855 کې د پلار وفات شوه او د عمر 15 کال او میاشتې پلار چې وفات کېدو د ته وصیت کړو چې بچیا ته به سبق وای او دین وزده کړي د پلار د وصیت موافق هغه وخت کې اولي عالم کمال الدین ابن الحمام الحنفی رحمه الله داغه مجلس تورغه او داغه شاګرد شو قرآن کریم یاد کې خو عمر مبارک داتو کالو نه کم او به عمده وی منهاج وی اصول د الفیه ابن مالک وی دیم په یاد شیخ شمس سیرامی رحمه الله او شیخ شمس میر زمانی الحنفی رحمه الله دا غوی نه سبقونه وی او درس وی
علم میراث د شیخ شهاب الدین نووي د شیخ علم الدین بلقینی رحمه الله او د علامه شرف الدین المناوی رحمه الله او د سیف الدین محمد ابن محمد الحنفی رحمه الله د دې لوی لوی پایې د علماو نه سبقونه وي او الله تعالی ورته غټ علم ورک. یو کتاب د حصول المامول من فی علم الاصول یا من علم الاصول پاغي کې یو خبره کړې ده چې سیوطی صاحب د حافظ ابن حجر صاحب شاګرد دی، خدا سے نه ده. سیوطی صاحب د حافظ ابن حجر صاحب شاګرد نه دی. ولی سیوطی صاحب پیدا شوه دی 1551 کې او حافظ ابن حجر صاحب وفات ته 1552 کې. نو حافظ ابن حجر صاحب چې وفات کېده د سیوطی صاحب عمر مبارک 3 کاله ده. نو 3 کاله زمانہ کې کله شاګردي جوړیږي خو وړو کې. باقی علامه قاری رحمه الله چې مرقات مقدمه کې کوم خبره کړي ده چې سیوطی صاحب چې ده سبق ویل دی او شاګرد دی د حافظ ابن حجر صاحب. مولانا عبدالحی صاحب وی داغه مقصد بالواسطه ده بالذات نه ده. حافظ سیوطی صاحب چې د چا شاګرد دی هغه د حافظ ابن حجر صاحب شاګرد نه مېس کې واسطه ده. کله کله خلق دا واسطه ورځي او خبر ذکر کینو دلته واسطه مولا علی قاری صاحب ورځول ده. نور په اعتبار د تاریخ سره د سیوطی صاحب شاګردی د حافظ ابن حجر صاحب نه جوړیږي ځکه 3 کالو زمانہ کې کله شاګردی جوړیږي چې سړی 3 کال عمر شي خو بیا خو نه کیږي. دریم نمبر خبره د علامه سیوطی رحمه الله د تدریس متعلق علما وی 801 سنه کې افتاء شروع کړه او 802 کې دا حدیثو کار شروع کړه او دته د تدریس اجازه خپل استادانو 856 سنه کې کړه چې ته د تدریس قابل او درس کوا. پخپل سیوطی صاحب کتاب د حسن المحاضره پاغه کې وای زما په و علوم کې مهارت و علوم چې ده نو پاغه کې زړیر زیات ماهر. اول علم التفسیر، دویم علم الحدیث، دریم علم الفقه، سلورم علم النحو، پنځم علم المعانی، شپږم علم البدیع، اوم علم البیان. وې پدی و علوم کې زما ډېر لوی مهارت. یو ځل تله او حج ته الله دې موږ او تاسو مرتبیا بیا نو د زمزم وبې وچکلې او وی فرمایل چې یا الله د زمزم وبه دې کې کمال دا دی چې سړی په کم نیت باندې دا وچی کی کنه نو الله تعالی دا زمزم وبو مغه د پاره شفا ګرځي. نو خدای دا ځل دا زمزم وبو دې د پاره چې کم چې په فقه کې راته مقام د سراج الدین بلقینی رحمه الله راکی او په حدیثو کې مقام راته د حافظ ابن حجر العسقلانی رحمه الله راکی. نو زمزم وبې وچ کو یقینا هغه مقام الله تعالی ورک. سیوطی صاحب ډېر لوی ساڼه دي، ډېر لوی ساڼه دي. سلورم نمبر خبره د حافظه متعلق زبردست حافظه الله تعالی ورک. په خپل موای وای ما ته 2 لاکھ احادیث یاد دي. وای کچیرته ما نور حدیث پیدا کړه ویل هغه به مراته یاد شي. د دین علماء وای معلومیږي چې دغه وخت کې نور روایت د غزه کې مصر کې موجود نه و که ورته یاد پیدا کړی وي نو هغه به یاد کړی. نو 2 لاکھ حدیث سره د سنده دا ګرانې خبرې دي. نو حافظه ډیره زبردست
پنځم نمبر خبره زبردست عابدو علما وی عمر مبارک چې کله 40 کالو ته ورسېد باس به تدریس پریخو خلکو سره تعلق پریخو څومره کارونه چې هغه ټول پریخو نور خلوت غورک منځان له بناستو الله تعالی بیان دیو جن شاہ صاحب وی فیض الباری کے و امام سیوطی رحمہ اللہ 25 کرت رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پوی خلید لیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل پوی خمشتخا کتابونو لیکلی دي به سیوطی رحمہ اللہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 25 کرت لیدل دا خلوت کی چیزان لناستو صرف عبادت کو شپگم نمبر خبره زبردست مستغنی سیوطی رحمہ اللہ اللہ تعالی ورتا زبردست استغنا ورکړی و د اچا تحفه به نه اغسته چا به تحفه ورکړه واپس کوله به ورته سلطان غوری رحمه الله بادشاہ دته تحفه کې یو غلام راولېګا او زر اشرفی راولېګا د غلام آزاد کو به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د روزی مبارک خادم مقرر کړ او زر اشرفی بادشاہ ته واپس ورولېګا او سیوطی صاحب دی غلام ته وی چې ګوره د خلکو تحفې ما ترانه وړي زه الله تعالی د خلکو د تحفونه مستغنی کړم زه د چا تحفې محفې نه اخلم اوم نمبر خبره د کرامت متعلق د یو خاص خادم دی محمد بن علی رحمه الله دی وای یو ځل لا سیوطي صاحب وی چې نن یو کار کو خو چې ترسو زه وفات شوی نه یم البنوای زما د مرګ نه مخکې خلکو ته زما دا کرامت نه بیان ویرا ماسپخین وختو وراتوي خوخه ده نه چې مازیګر مونږ حرم شریف کې وکړو مې څنګه به حرم شریف کې وکړو وراتوي سترګې پټې کا او قدم واله سترګې مې پټې کړې او قدم مې واغست به راتوي سترګې خلاص کا مولوی صاحب سترګې مې چې خلاص کړې وای ز بیا په حرم شریف کې باب المعلات کې التم د مازیګر منځو کې به راتوي ستا خوخه ده کدلته یې سارېږي حج پورې هم صحیح ده کني واپس بشو میں واپس بلاړ شو به راتوي سترګې پټې کې و قدم مې واغست بیا مې سر کې اولیاء او بزرګانو ته الله تعالی لوړ مقامات ورکړي مونږ او تاسو مازغه په ځکه نه خلاصيږي چې دی بازار کې نه یو ګرځېدلی نو زبردست کرامت والا او سیوطي رحمه الله چاته پختنه وکړه چې رسول الله مبارک ته خوب کې لیدل ویلې او یا کرته مې خوب کې لیدل یو ځل راتوي یا شیخ السنه یو کرته راتوي یا شیخ الحدیث یا شیخ الحدیث ودا شیخ الحدیث لقب او شیخ السنه لقب دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورکړ اتم نمبر خبره علمی کارنامو متعلق علماء د امام غزالی رحمه الله متعلق وای امام غزالی رحمه الله دومره تصانیف کړي چې د تصنیفونه په عمر تقسیم کې نو هر ورځ ته سلور کراسی رسیږي یو کراسه سلور صفحه ده نو سلور کراسه 14 صفحه شو امام غزالی رحمه الله دا تصنیفونه او د عمر دا ورځ چې په تقسیم کې هر ورځ 14 صفحه کتاب لیکل
خو امام سیوطي رحمه الله دومره تصانیف کړي دي چې شمار راواله د امام غزالی رحمه الله د سلورو کراسونه اوري دومره تصنیفونه کړي امام سیوطي رحمه الله یو عالم د داوود مالکی رحمه الله ورته وایي وی سیوطي صاحب تصنیفونه د 500 نه اوریدلي زیات د 500 نه تصانیف کړي دي نهم نمبر خبره امام سیوطي رحمه الله جلالین شریف اولنۍ سکل تصنیف کړي کله چې جلال الدین محلی صاحب وفات شو او شپږ کال تیر شو مولوی صاحب شپږ کال بعد د سیوطي صاحب عمر مبارک 22 کال په دغه عمر کې په 40 شپو کې تفسیر جلالین لیکل دا سے 30 تالیف والا عمر 22 کال او 40 شپې ورته کېناستېده نو اولنۍ حصہ د تفسیر جلالین ولیکل او په داسې طرز لیکل د چې څنګه جلال الدین محلی رحمه الله لیکل او مقه طرز باندې سړی پکې فرق هم نشي کولی لسم نمبر د وفات متعلق علماوی د په لاس باندې درد راغلی او د لاس ته درد نه دی وفات شوی د جمعې مبارک شپه او 19 د جمادی الاول 911 سنه مصر کې جلال الدین سیوطي رحمه الله دا وفات شو ډېر ښه کتابونه لیکلي زه یو ځل یو مکتبې ته لاړم ما ورته وی الحاوی للفتاوی می پکار ده دا د کتاب د زمونږ استاد ملګری الحاوی للفتاوا وی ها فتاوا او فتاوی دا یو شی ده خو دلته د کتاب نوم فتاوی ده ځکه دا الحاوی سره سجع برابر ده ناغه سړی غیر مقلد نه راته غوسه شو سیوطي دا ده او دا ده ما کنځلې ونه کې ته څنګه اهل الحدیث والے رسول الله مبارک نه فرمای لا تسبوا الاموات تاسو مړو ته کنځا مکوئ وای ما کله کنځاو مې ته بیا د سب تعریف نه پیژنې سب دی ته وای ښا د چا په حق کې نامناسب الفاظ چې داغه په عیب او داغه په نقصان باندې دلالت کوي نو سیوطي صاحب کتابونه چې وګورئ په عرفان کې کمال کړي ښا دا مولوی صاحب محترم درې خبرې شوې ښا د جلال الدین سیوطي رحمه الله متعلق د جلال الدین محلی رحمه الله متعلق او د قاضی بیضاوی رحمه الله متعلق زینو داسې لک چکر وای بیا راځي